چې په یو انسان باندې امتحانات راځي دغه امتحانات راتلل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې ګینې دا انسان د الله نه دی خوښ ځکه پې سختۍ راولي بلکې امتحانات چې الله راولي دا په نیکانو خلقو باندې راولي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل حدیث کې راځي وایي د ټول نه سخت امتحانات چې الله راولي دا به په انبیاء باندې بیا چې څومره یو انسان په ایمان کې کاملی کنه نو دومره به په ده باندې الله تعالی امتحان به مضبوط راولي نو چې امتحان په چا راځي امتحان په ښو خلقو راځي چې کوم انسان الله تعالی ته نږدې په هغه باندې الله تعالی امتحان راولي نو لهذا مونږه تاسو په دغه امتحاناتو باندې تنګیږو نه پوهیږئ حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ذکر د دې دپاره کوي چې ابراهیم علیه السلام سو د ژوند په هر موړ کې د صبر او د استقامت نه کار اخیستی دی نو ګورې تاسو به هم د صبر او د استقامت نه کار اخلئ د ژوند په هر موړ کې به صبر کوئ د ژوند په هر موړ کې به د استقامت هغه کیفیت به اختیاروئ او که چېرته در باندې سخت راهمله نه د دغه سخت دراتلو نه بعد الله تعالی به درته مقام یو اوچت درکوي لکه چې څنګه الله حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورکړی پوه شوئ تاسو